إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الله رب العالمين حمد و ثناء و جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام نه بعد زما معزز و محترم الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو زمونږ د پیدایش مقصد هغه بیکاره او عبث نو بلکې الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې د څه مقصد د پاره پیدا کړیو هغه مقصد الله رب العالمین موږ ته خپل قرآن مجید کې بیان کړی دی او د هغه مقصد د پاره د هغه د بیانولو د پاره د هغه د وضاحت او د تشریح د پاره الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام راولېګل او موږ ته دا خبره وکړه چې انسانانو تاسو به د دې انبیاء خبره منئ د دې په لار باندې بځئ ځکه امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې الله رب العالمین چې کله انسانان د دنیا کې پیدا کړل نو د هغه مقصد څه شو عبادت کولو د الله رب العالمین نو دا تاسو به الله رب العالمین کې چې ماذا کنتم تعبدون دنیا کې تا چې وخت تیرولو دنیا کې تا چې زندگی تیروله دنیا کې تا د الله رب العالمین 50 کال 80 کال 80 کال عمر درکړو دا تا د چا په عبادت کې تیر کړی دی د چا په بندگی کې تیر کړی دی د الله رب العالمین عبادت د الله بندگی د الله خیر خوایي دی لټولې وبکې او کنا مزارونو ته بوتانو ته باباګانو ته بتلیو د هغه ته باندې نظر او نیاز کولو د هغه په نوم باندې منښت کوله د هغه په نوم باندې ذبح کوله او یا چې دینو دا خبره به کوله چې الله رب العالمین نه ما سوا بل څوک به را بلل څه د پاره د دې وجنه چې راځه د دې سړي تعظیم کوما دا الله رب العالمین عزتمن مخلوق پیدا کړی دی دا الله رب العالمین مرتبه والا او عظمت والا مخلوق پیدا کړی دی د دې د وجنه زه د الله نه ما سوا د आवाज کوم لکه د نن سبا مونږ کې داسې خلک پیدا شوي دي چې هغه د الله رب العالمین نه ما سوا پیغمبرانو ته هم आवाज کوي لکه یا رسول الله یا محمد دا आवाजونه نن سبا مونږ کوو کنه دا د الله رب العالمین عبادت او بندگی نه ده سبا چې مونږ نه الله تاسو کوي نو مونږ به الله له څه جواب ورکو دویم تاسو امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې الله رب العالمین به د انسان نه کوي ماذا عجبتم المرسلین ما چې تاسو ته کم استاد او پیغمبر تر لګلو د هغه پیغمبر د هغه استاد د هغه قائد او د هغه رهنما څومره خبر او تاسو منلې ده بیا به موږ څه جواب ورکو زما محترمو او دغه خبره د الله رب العالمین دغه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی شوی دغه تشریح او دغه وضاحت دا به موږ څنګه پیژنو دا به موږ ته څنګه معلومیږي
دا صرف او صرف په دې خبره باندې معلومیږي چې موږ خپل ځان جماعت ته، خپل ځان مدرسې ته، خپل ځان دینی تعلیم ته وقف کو. او که ځان نشو وقف کولی، بعضې خلک دا خبره کوي چې موږ څه یو، کمزوري یو، په موږ باندې خو وخت تېر دی، موږ چې کوم دی نو مزدوري وکړو، بچو له سیر وړه وګټو، او که نه موږ تعلیمونه وکړو. ټیک ده که موږ نشو کولی نو خپل بچي دې طرف ته وقف کو. ځکه زما محترمو تر کم وخته پورې چې موږ د دینی تعلیم زده کړی نه وي، موږ چې دی نو خپل بچي جماعت ته مدرسې ته راوستي نه وي، په هغې باندې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خبره زده کړې نه وي، نو موږ بیا په دې خبره باندې نه پوهېږو چې یاره د غرمې مونځ به څنګه ادا کوو او د مازدیګر مونځ به څنګه ادا کوو، یاره د رمضان روژې به څنګه نیسو، یاره په سفر باندې روان یم، سخته ده، تنګ ده، اولګه ده، ګرمي ده، دا روژه به څنګه کوم، پوره کوم به، ما ته کوم څه چل ورسره وکړم. الله رب العالمین وس را کړی ده، طاقت را کړی ده، حج عمرې له لاړو او بیا به هلته پوهېږو نه چې طواف څو چکره دی او سعی بین صفا والمروه دا څو چکره دی. ځکه نن سبا چې کوم مولیان او مفتیان خپل ځان د مشهورۍ دپاره پیدا شوي دي چې ځان مشهورۍ، هغه موږ ته الټه سیده خبرې بیانوي او تر دې پورې دا هم راته وایي چې هلته چې لاړې کم مولیان دي، کم مفتیان دي، د هغو خبره مه منه، هغه تاسو چې کم دی نو د خپل مسلک او د خپل مذهب نه اړئ. دا چې کومه خبره موږ درته کوو په دې باندې عمل وکړئ. او دغه خبرې دیو د خپل د ځان نه بیانوي، نه الله رب العالمین په قرآن کریم کې بیان کړي او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تشریح کړې ده موږ ته په احادیثو کې. دا صرف زما محترمو د څه وجه ده؟ دا وجه صرف دا ده چې موږ خپل ځان د الله او د الله د رسول د دین د هغې د تعلیماتو نه ځان لرې کړی دی. موږ خپل بچي هم دې طرف ته نه راغبو، خپل بچو ته هم دغه خبره نه کوو چې بچیا الله موږ باندې قرآن کریم نازل کړی دی، دا قرآن کریم زده کول غواړي، د دې تشریح کول غواړي. الله رب العالمین موږ ته پیغمبر او قائد را لېږلی دی، هغه څه احکامات، څه دین، څه اوامر موږ ته ښودلي دي، د زندګۍ د تېرولو څه خبرې، څه اصول یې موږ ته ښودلي دي، هغه خبرې او هغه اصول خپل زندګۍ کې راوستل غواړي. ته لږ دې مدرسې ته لاړ شه، جماعت کې درس شروع دی، د قرآن کریم درس کېږي، د احادیثو درس کېږي، ته لږ ورشه یا خپله راشي ورته کینو، کم مسله بیانېږي، کم دین خبره بیانېږي چې په هغې باندې موږ ځان پوه کړو. ځکه زما محترمو نن سبا داسې حالات دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین به دا دین د دنیا نه اوچت کړي. صحابه وفرمایل چې دا الله رسول څنګه به اوچت کړي، دا دین به لرې شي؟ نه، پیغمبر وفرمایل چې الله رب العالمین به دا دین د علماو په وجلو باندې، د هغې په مړ کېدو باندې به دا دین اوچتوي. چې عالم وفات شي، عالم د دنیا نه رخصت شي، دا دین هم د هغه سره به لاړ شي. موږ خو امیان یو، موږ به څه پوهېږو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اتخذ الناس رؤوسا جهالا، دا خلق به جاهلان خلق، هغه به خپل مفتیان، خپل مشران، خپل علما به وګڼي. لکه تاسو ګورئ نن سبا سوشل میډیا زمانه ده، په دې کې تاسو وګورئ 11 میاشتې به په دې کې مونږ ته سندرې، له لعب، الټه سیده خبرې به کوي. خو چې رمضان راشي، په رمضان کې به په سر باندې به لوپټه واچي، په سر باندې به رومال لاتاو کې پټګۍ به وتړي، دا به د دنیا لوی مفتی، د دنیا لوی عالم وي، او هغه به موږ ته د رمضان مسائل ذکر کوي، هغه به موږ ته د حج مسائل ذکر کوي، هغه به موږ ته د عمرې مسائل ذکر کوي. ولې د دې دا ټول علم، د دې دا ټول مفتیتوب په دې رمضان کې راجمع شوی دی. خو داسې شی دی د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو مصداق دی چې اتخذ الناس رؤوسا جهالا. خلق به بیا څه کوي؟ دغه شانتې کم ذهن خلق، کم عمره خلق، له لعب والا خلق، د سندرو والا خلق، هغه به څه شي کې مفتی به ځان ته ونیسي او هغه به بیا فضلوا واضلوا، خپله هم ګمراه دي، او دا کم عوام او دا کم خلق چې دیو ته ناست دي دا هم ګمراه کوي.
د دې ګمراهۍ نه د بچ کېدو دپاره زما محترمو لویه خبره څه شی ده چې موږ الله رب العالمین دین ته د الله رب العالمین کتاب ته د الله رب العالمین احادیثو ته ځان وقف کو هغې ته کم از کم کینو چې په کوم ځای کې درس کېږي په کوم ځای کې خطبه بیانېږي په کوم ځای کې یو عالم راغلی دی خبره کوي هغې ته ناسته پکار ده کله کله مدرسې ته تګ پکار دی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې قبرستان ته ځئ ولې فإنها تذکرة الآخرة ځکه دا قبرستان ته تګ انسان ته آخرت یادوي د دې دپاره نه چې مړو ته لاړ شو هلته دعاګانې کوه د هغې نه منښته غواړه او د هغې نه سوال کوه نه بلکې دې دپاره چې ستا زړه لږ نرم شي او تا ته آخرت رایاد شي چې یاره سبا به زه مړ کېږم زه به هم دې ځای کې خښېږم دا زما اخرنی ځای دی الله به ما نه تپوس کوي او الله به ما جنت ته به بوځي او یا به مې جهنم ته بوځي تاسو وګورئ صحابه کرام عثمان رضی الله عنه چې کله قبر ته به کېناستو وی به ژړلي و به ژړلي ګیره مبارکه به یې لمده شوه صحابه وویل چې امیر المؤمنین د جنت او د جهنم تذکره کېږي او ته نه جاړې خو چې کله د قبر تذکره وشي ته به ژړا شي عمر رضی الله عنه چې کله دا آیات د هغې مخکې ولوستلی شو چې وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم د دې آیات د لاندې علما لیکي چې الله رب العالمین چې کله انسانانو د پیدا کولو اراده وکړله انسانان سره میږو په شکل کې را پیدا کړل نو دوه طرف یې کړل یو طرف ته وایي دا جنتیان بل طرف ته دا جهنمیان اوس تاسو وګورئ هغه صحابه هغه دا وایي یریږي جاړي چې پته نه لګي الله رب العالمین به موږ د جنتیانو کې اچولي او که جهنمیانو کې به اچولي هغه دومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاتړتوب کړی دی د هغو سره زندګي تېره کړې ده د هغې خبره من او عنې منلې ده هغو دا ارمانونه کوي او دا سوچ او فکر ورسره دی نو ما او تا به څه خیالي موږ به په کومه کیټګرۍ کې یو موږ په کوم ځای کې یو زموږ به څه حالت خو بیا هم موږ خپل ځان څه کړی دی د دې دین نه د دې شریعت نه د دې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تعلیماتو نه ځان لرې کړی دی بس صرف دومره وایو چې راځه بس مونځ هم وکړو او بس خبره ختمه شوه راځه د جمعې خطبه هم د ملا صاحب نه واورېده او خبره ختمه شوه نه زما محترم په دې باندې خبره نه ختمیږي دا بعضې امیان خو دا خبره هم کوي چې یاره ما یو مسله راته پېښ شوې د ملا نه مې تپوس کړی ملا صاحب راته دا مسله بیانه کړله اوس زه پې عمل کوم که صحیح و خو صحیح به یو که غلط و ملا پوهېږه د ملا کار پوهېږه خو الله رب العالمین موږ ته دغه خبره هم بیان کړه هغو ته پته وه چې داسې مخلوق به پیدا کېږي په دنیا کې چې دا خبرې به کوي او الله دا وفرمایل چې ولا تزر وازرة وزر اخرى یو انسان د بل انسان بوج هغه نشي وړلی تر څو پورې چې د انسان خپله څه تحقیق او دغه تبین نه یې کړی دا نشي کېدلی چې ګناه دې زه کومه ظلم و زیاتی دې زه کومه د الله او د الله د رسول نافرماني دې زه کومه او زما د دې ګناه بوج دې ته اوچتی ولې ستا زما سره سویمه ده دا بوج انسان نشي وړلی بل انسان بوج نشي وړلی ځکه الله رب العالمین به فرمایي چې ما تا ته قائد پیغمبر در لېږلی تر دې پورې چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایلی دي دا د فقه کتابونو کې دغه مسله موجود ده چې یو انسان دی د غره په سر باندې بانډو کې ناست دی او یو قسم ولا نه دی ورغلی نه څوک دعوت کوونکی ورغلی دی نه څوک تبلیغي ورغلی دی نه څوک مسله بیان کوونکی ورغلی دی خو دې نه به هم الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي د څه د وجې نه د دې د وجې نه چې ماذا کنتم تعبدون تا په دنیا کې د چا عبادت کولو دا تپوس به ترې الله رب العالمین کوي دا به ته چې الله زه خو په غرق باندې ومه بانډو کې ومه دا ګډې بېزې مې سره ولې زه د څه نه خبر یم چې عبادت پکې څه شی دی او بندګي پکې څه شی ده هغه به ورته وي چې ولې تا ته دا پته نه وه دا کون تا نه کتل دا دنیا تا نه کتله
چې په جمع کې به ورځې لنډېدې او شپې به اوږدېدې، په اوړي کې به ورځې اوږدېدې او شپې به لنډېدې. شپه به راتله ورځ به تلله، ورځ به راتله شپه به تلله، نور به راختو سپوږمۍ به راختله، باران به ورېدو، بوټي به زرغونېدلې. دا سوچ او فکر تا سره نه راتلو چې یاره د دې کوونکي څوک شته دی؟ دا چې ورئ، دا چې برابرئ، دا چې زرغونئ، دا د چا د حکم د لاندې زرغونېږي؟ آیا د دې سړي د دې ذات د دې پروردګار شکریه ادا کول پکار دی او که نه دی پکار؟ دا فکر او سوچ تا سره نه و؟ تر دې پورې به دا تپوس به د الله رب العالمین له انسان نه به هم کوي. بیا انسان به چې څه معلومات هم ورته نشته دی چې دې قوم ته هم سوچ نه کوي، چې دا تپوس هم زمونږ نه وشي، بیا به مونږ څه جواب ورکوو؟ زما محترمو، نو پکار زمونږ ته دا دی چې مونږ خپل ځان د علم ته وقف کو، د علم طرف ته راشو. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلی دی چې دا علم زده کول دا د الله رب العالمین حکم دی په انسان باندې. د الله رب العالمین یو امر دی په انسان ته چې انسانه دومره ځان په دې علم باندې خبر کا چې کم از کم دا د الله رب العالمین حق، د الله رب د بندگانو حق، د الله رب العالمین چې کم تا باندې حقوق نازل کړي دي، تا د دنیا کې کم اوامر خودلی دي، تا د ورځې کم امر دی، تا د شپې کم امر دی، تا د په ګرمۍ کې کم امر دی، تا د په یخنۍ کې کم امر دی، چې کم از کم د دې نه ځان خبر کړي چې سبا د نه تپوس وکړي. د موږ به ورته دا وایو چې الله تا پیغمبر را لېږلی و، ای الله تا راته ویلي و چې دا کار داسې وکړه، دا کار داسې وکړه، تا قرآن مجید را لېږلی و، په هغې کې موږ ته دا بیان کړی شوي و. اوس موږ نه ځان دین طرف ته راولو، نه د قرآن نه ځان خبرو، نه د احادیثو نه ځان خبرو، نو موږ به څنګه بیا د الله رب العالمین د دې سوالونو جوابونه ورکو؟ ځکه قبر کې به چې کله انسان کېښودلی شي، تاسو نن سبا ګورئ که نه، سوشل میډیا زمانه ده، هر سړي سره سوشل میډیا شته دی. دا مولیان په څه خبره باندې نښتي دي؟ بعضې خلک دا خبره کوي مړي اوري او که نه اوري، پلانې په قبر کې ژوندی دی که پلانې په قبر کې مړ دی، پلانې داسې کوي او پلانې هغسې کوي. په دې دغه کې موږ نښتي یو. زما محترمو، دا د څه د وجې نه؟ دا د دې د وجې نه چې یا خو موږ کې تکبر او لوی راغلی ده، او یا موږ د دې علم نه خبر نه یو، او یا ځان مشهورو په دې کارونو باندې چې موږ ته خلک وګوري او خلک راته وایي چې دا ډېر غټ ملا دی، وګوره که نه داسې داسې خبرې کوي او دا خبرې کوي او دا خبرې کوي. زموږ امت د دې خبرې نه غافل دی چې مونږ څنګه وکړو، مونږ روژه څنګه ونیسو، مونږ عمره څنګه وکړو، مونږ حج څنګه وکړو، مونږ زکات څنګه ورکړو. او مولیان په څه مصیبت باندې اخته دي چې مړي اوري او که نه اوري. دا سړی په قبر کې ژوندی دی او که دا سړی په قبر کې مړ دی؟ دا دین به مونږ د څوک بیانوي؟ پکار دا دی زما محترمو چې مونږ خپل ځان په خپله یا خپل بچي دې ته وقف کړو. ځکه زما محترمه زه به تاسو ته یو ورکوټې شان واقعه بیانه کړم چې دا انسانان د دین نه چې لرې دي، دا وجه څه ده؟ دا وجه هم دا ده، زموږ والد محترم ته یو زنانه راله او دا خبرې ورته وکړله چې د چا په سفارش کې راغلی وه چې یاره دا سړی په خپل مدرسه کې څه کار باندې ونیسه. هغه کار باندې خو ونیولو، خو یو خبرې ورته وکړله چې بچیا زما یو زوی دی چې کله مې وله واده نه و کړی، نو زما په دې کور کې ځای هم و، زما عزت هم و، زما احترام هم و، زما باندې به یې خرچې هم کولې، زه به یې ډاکټر لم بوتلم، ماله به یې دوایي م اخیستله، هر څه به یې راله کول. خو چې کله مې وله واده وکړو، د واده نه وروستو دغه کور کې زما ځای نشته دی، نه زما تپوس کوي، نه مې د بیمارۍ تپوس کوي، نه مې د دوایي تپوس کوي، هېڅ هم نشته دی. زمونږ والد ورته وویلې چې تا به پې علم نه یې کړی، تا به پې سبق نه یې ویلی. هغه ویل نه، ما پې ډبل ایم اے کړې ده. څه کې دې کړې ده؟
وای دا سکول دینی تعلیم د سکول تعلیم مې پکړه ده په هغه کې ډبل ایم ای کړی ده زمونږ والد محترم ته ویلې چې دا سکولونه دا عصري تعلیم دا تاسو ته دیوتا د مور او د پلار خدمت او د مور او د پلار عظمت نه خي دا دې ته دا شی نه خي چې دنیا کې به څنګه پاتې کېږي د الله حق څه شی دی د بندگانو حق څه شی دی د ښځې او د خاوند حق څه شی دی د مور او پلار حق څه شی دی دا صرف کوم ځای ښیي دا قرآن کریم ښیي دا دینی تعلیم ښیي چې الله فرمایي چې وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا زه دا نه وایم چې دا سکول تعلیم صحیح نه دی نه سکول تعلیم هم صحیح دی ځکه نن سبا دنیا او معاشره داسې ده چې تر څو پورې انسان دا د سکول تعلیم نه کړي نن سبا معاشره کې هغه انسان ته په ښه نظر باندې نه کتل کېږي هغه هم پکار دی خو د دې تعلیم نه ځان رستو کول نه دی پکار چې صرف انسان چې دی نو په هغې کې مشغول او د دې نه ناخبره دا هم کول پکار دی هغه زموږ د دنیا ګټه ده او دا زموږ د آخرت ګټه ده چې دنیا کې وخت تیرې عصري تعلیم هم ضروری دی سکول ته تګ هم ضروری دی دا د سکول والا تعلیم دا هم ضروری ده خو چې کله مړ شي او د مړ کېدو نه بعد چې کوم ژوند زموږ شروع کېږي د هغې دپاره کوم تعلیم ضروری دی د هغې دپاره دا علم دینی تعلیم ضروری دی دغه مدرسه ضروری ده دغه جماعت ضروری دی چې په دې کې کوم درس او تعلیم زموږ ته کېږي هغه ضروری دی نو بیا زموږ والد محترم هغه زنانه ته دعاګانې وښودلې او هغه ته د صبر تلقین وکړو وای دا وظیفه او دا دعا وایه انشاءالله الله رب العالمین به ستاسو دا زوی ستا طرف ته راغب وکړي نو دا خبرې د کوم ځای نه زده کېږي زما محترمو دا صرف د دینی تعلیم نه زده کېږي ګنې تاسو وګورئ چې کوم انسان خپل بچی دینی تعلیم ته وقف کړی وي دغه بچی د دې والدینو د دې مشرانو د دې خویندو د دې مشرونو څومره عزت او احترام کوي او دا والدین هم راپاسېږي د دې بچي احترام کوي چېرې د ده په سینه کې د الله قرآن موجود دی د ده په سینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث موجود دي او چې کوم بچي دینی تعلیم نه کړي هغه چې کوم دی په مور او پلار باندې څه کوي حکمونه چلی اډرونه کوي هغې ته چې کوم دی سپکې سپورې وایي الټه سیده خبرې کوي دا څه وجه ده دا صرف فقدان او نشواله د دینی تعلیم دی د الله رب العالمین حکم دا دی چې موږ څه وکړو ځکه الله رب العالمین چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی رالیږله اولنې خبرې ورته څه کړې وه اقرأ باسم ربک الذي خلق ای پیغمبره ولوله د هغه ذات په نوم باندې چې ته پیدا کړی نو ګوره لوستل کم لوستل د دین تعلیم لوستل دا ډېر ضروري دی زما محترم موږ دپاره بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي فاعلم انه لا اله الا الله پوه شه په دې خبره باندې چې نشته دی د بندګۍ لایق صرف څوک دی الله رب العالمین دی نو دا خبرې به موږ د کوم ځای نه زده کوو دا دینی تعلیم نه زده کېږي زما محترمو نن نه دا عزم وکړو دا اراده وکړو چې یاره کوم ځای کې درس کېږي کوم ځای کې وعظ او نصیحت کېږي خو داسې نه چې موږ داسې علماو ته کینو داسې مفتیانو ته کینو چې هغه دین په ځای باندې موږ د الله او د الله د رسول نه څه کوي لرې کوي داسې خلکو ته به نه کینو چې منګرټې خبرې راته کوي موږ ته هغه خبرې بیانوي چې نه الله ویلي دي او نه پیغمبر ویلي دي موږ ته د پخواني خلکو قصې بیانوي موږ ته د پخواني خلکو خوبونه بیانوي چې پلانې داسې خوب ولیدو او پلانې داسې خوب ولیدو نه زما محترمو داسې ده چې کله کومه مسله تاسو ته بیانېږي که چېرته هغه عالم په دې مسله باندې د الله او د الله د رسول دلیل پیش کړو پوه شه چې دا خبره حق ده او صحیح ده خو نن سبا مونږ کې دا مصیبت ده دی علماو کې دی مفتیانو کې چې تا قرآن کریم او د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دلیل هغه الټه پیش کوي هغه غلط پیش کوي وګوره کنه قرآن کې راغلي دي
لکه د دې یو ورکوټه مثال زه تاسو درکوم چې الله رب العالمین قرآن کې فرمایي چې وفي انفسکم افلا تبصرون. په دې باندې یو مفتی صاحب لګیاو وایي ګوره الله رب العالمین فرمایي چې زه ستاسو په دې نفس کې موجود یم خو تاسو ته زه څه نه یم ښکارم نه. وګوره د حلولیت عقیده انسان ته په ذهن کې اچوي چې الله رب العالمین په هر ځای کې دی تر دې پورې چې ستا په جسم کې موجود دی. وفي انفسکم افلا تبصرون. خو لیکن که چېرته موږ سیاق و سباق ته وګورو دلته الله رب العالمین اول د جنتیانو تذکره کړې ده بیا ورسره خپل قدرت بیانوي چې ګوره زما دومره قدرت دی دومره لوی دی چې ما جنتیانو له داسې نعمتونه تیار کړي دي هغه لا څنګه زما دا قدرت وګوره خپل نفس ته وګوره چې ستا په دې نفس کې زما څومره قدرت موجود دی. تاسو وګورئ د چا چې سترګې ړندې وي نظر پسې څومره ډاکټرانو پسې ګرځي چشمې له ځان ته لګوي اوچت نه اوچت ډاکټر ګوري چې دا سترګې برابرې شي. غوږ ته وګوره چې کله غوږ یې کار نه کوي دروند ګران نه ګران ماشین رالی په دې غوږ باندې ږدي ولې چې اواز واورم. کوم انسان چې پوزه بنده وي زکامي هغه کس نه تپوس وکړي چې په دې بیمارۍ کې مبتلا وي. هغه کس نه تپوس وکړي چې کوم انسان معده خرابوي د کوم انسان د هاضمه خرابوي. دغه قدرت الله رب العالمین په دې آیات کې او دا مولیان موږ د څه وایي وی الله وی زستا ته په دې نفس کې موجود یم په هر ځای کې مې موستا په دې نفس کې موجود یم. داسې ملا ته ناسته د داسې ملا خبرې اورېدل دا ټیک نه دي محترمو. دا موږ څه کوي د دین نه اړئ د دین نه اخوا کوي. پکار دا دی چې موږ د دې الله رب العالمین د دې حکم تعمیل وکړو او د دې خبره باندې عمل وکړو. خپل بچی کم از کم که مونږ باندې عمر تیر دی وخت را باندې تیر دی خو دا زمونږ بچی نوی نسل چې کوم را روان دی دیو ته فکرمند شو او دیو چې دی د مدرسې او جماعت کې داخل کو چې کم از کم دا زمونږ بقایا ژوند چې کوم پاتې دی په دې باندې مونږ ته رهنمایي وکړي او مونږ ته سمه لار وښیي. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زمونږ په زړونو کې دینی تعلیم طرف ته رغبت پیدا کی او الله رب العالمین زمونږ د هغه اعمال والی چې جنت ته تلو ذریعہ وي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترم په دې زمانہ کې په دې دور کې دینی تعلیم نه انسان ولې لري کیږي دا د دې د وجې نه چې مونږ کې جهالت ده مونږ کې ناپوهي ده. زمونږ په زړونو کې شیطان دغه خبره اچولې ده چې یاره که چېرته مې بچی د دیني تعلیم ته واچولو هغه به سبا خوري څه شي هغه به سبا ګټي څه شي هغه به څه کوي. خو آخرت زمونږ نه هیر دی په څه وجه باندې د دې جهالت په وجه باندې. که چېرته مونږ الله او د آخرت طرف ته متوجه شو الله خپله فرمایي قرآن کریم کې چې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. په دنیا کې چې کوم زنده سره وخت تیری ژوندی دی الله رب العالمین باندې د هغې رزق د هغې ذمواري د الله په ذمه باندې ده. الله رب العالمین به رسوي. تاسو وګورئ زما محترمو کوم یو انسان
په دې زمانه کې په ولګه باندې مړ شوی دی، هیڅوک په ولګه باندې نه دی مړ شوی، هیڅوک په داسې حالت کې نه دی مړ شوی چې هغه وږی پاتې شوی. ولې؟ دا د ولګي او د تندې ذمواري دا چا اخیستې ده؟ د الله رب العالمین اخیستې ده. نو بیا ولې چې دی نو او موږ د دینی تعلیم طرف ته خپل هغه بچی رالیږو چې موږ ته پته وي چې یاره د ناسم څه نه جوړېږي، دا د کار نه دی، راځه بس مدرسې ته یې ولېږه، زه مدرسه کې به پاتې کېږي، زما هم لږ بوج سپکي او دنه به څه ناڅه که جوړ شو که جوړ نه شو نو خپل کار به کوي. لیکن هغه تکړه ماشوم، هغه پوهه ماشوم، هغه علم والا زده کولو والا ماشوم، هغه موږ د علم طرف ته نه رالیږو. دا صرف زموږ جهالت دی او ناپوهي ده. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د دې جهالت نه موږ وباسي او الله رب العالمین زموږ په زړونو کې د علم او د دین رغبت پیدا کړي چې د دې دور کې او په دې عصر کې د دې طرف ته ډېر ضرورت دی. زما محترمو، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونه برابر کې نږدې ودرېږي.